أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار سورہ آل عمران کے اول باب شروع اول ایسا کے اول باب او پاگے کے مسائل ذکر کے دل شپر اولا مسئلہ دا توحید و ذکر شوا بالادلہ دویم مسئلہ دا تخویب اغام ذکر شوا دریم مسئلہ دفع دیو اعتراض او داغی جواب چیسات ابن اللہ ویلی دی او پاگے کے بھی آمنگا تقسیم الآیات او تقسیم العباد اکر سلورم مسئلہ تعلیم للمومنین عند ورود الشبہات چکل دا اعتراضات رضی او دا اللہ کو توحید اعتراضات کی گی نو دا استقامت دعا بغواڑی قیامت بمخت کوئی چھ دا دنیا او دا خیرت دا ذلتونو نا بچی اس ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم پدے کے پنځمه مسئلہ دا چې دا توحید اومانا ورنه ډیر مال او ډیر اولاد دا به بیا بچ نکی فشان د فراعنو به تباشی نمونه د بدر توغورا څنګه می ذلیل او رسوا ان الذين كفروا ان الذين یقینا آکسان کفروا جو پر کړه دے لن تغنیا هرگز بعد دفن کی ددینا مالونا ددی ولا اولادهم او نو اولاد ددی من الله د عذاب د الله تعالی نا شیئا ذرا برس شی یا لن تغنیا فائدہ باورن کی ہرگز فائدہ باورن کی دیتا ددی مالونا او نو اولاد ددی دا اللہ دا عذاب نا ذرا برس شی نا فائدہ ور کولش یو نا دفع کولش دا اللہ دا عذاب نا ذرا برس شی حاصل معال دوڑ یو ان الذین کفروا کفرون مراد عام دے لیکن دینا مراد چے دے عیسایانو چاہی راغلیو او آغیوے وی عیسیٰ ابن اللہ دے یا دا غی عقیدہ دے تسلیس ہوا یا ادا نظریہ
چوے حق دین الالعبد نصرانیت تے نو اللہ ویدہ کافر چه توحید مجروح کول غوڑی او عیسیٰ دا اللہ سر برخیدار گرزی شرک گئی دنیا کے باو معذب شی و خیرت کے باو معذب شی او کامل عذاب بپراش زگا کمال عذاب دا پا دو طریقو سروی چه دو اشیاء بکراشی یو چه کم اشیاء سراغی فائدے اغسطی آتنا لار شی زائل شی او دویم چه تمام اسباب مولمہ درد وارا درد ورکون کی داور تراجم شی نو اللہ وی دوارا با پیراولم سنگا دای چه پس باندې فائدې اغسطه آبت لرکم داغه پزای به اسباب مولم راولم د درد والا اسباب به راولم توجه کوا ان الذين يقينا آکسان کفروا چې کو به کړل لن تغنیا داوس اول د اشاره آغا شیا چې دای په فائدې اغسته آبت لریکم لن تغنیا هرگز بد پن کی د دینا د دای مالنا او نه د دای اولاد د الله د عذاب نه شی ان سره برس شي په اولاد فائدې اغسته په مالونو یې فائدې اغسته دا شیزونا چه دی بفائده اغسطه دابتنا زائلکم اولاد بے پکار رانشی مال بے پکار رانشی او دویم اسباب مولما دا عذاب دارا پی جمعکم وَأُولَئِكَهُمْ وَقُودُ النَّارِ او دا خلق دا بوی خشاک دا جہنم نو خشاک دا جہنم بے گرزون د جہنم د درد والا ہر یو سبب آو پدرا جمع کم اللہ دی منگا ارساتی دا سو کیا دی ان الذین کفروا کافر یادی نن چونکہ مسلمان پاتے نشو مسلمان پاتے نشو آگئی دا کافر سره مینا دا مولوی صاحبم بیان ورکڑو کہ حکمران اگر اسرائیل کو تسلیم کرے تو خیر مقدم کریں گے اللہ دی ذلیل و رسوا و تباہ کا نو سبا راشی نو آباد مکر جڑا شروع کی نو آبوئی کافر کو کافر مت کو کافر تبا کافر نہ ہے ولی سبت لگی وی کدے مسلمان نشو وی تا تبا مسلمان نوام سبت لگی کتا کافر شو ایو ہے ہندو صرف پٹکے رولے نور کا ہندوی ہے بیا شروع شی چوتڑے پوتڑے مولیان نو توی زوی کو تاو بتاو پی کاپ آغا مولیان شروع شی نو آغا مولیان دا کافر و دفاع چه کئی نو آغا یروی توس چه دا شیعه دا کور مخی تا چغی شروع که چه کافر کافر شیعه کافر نو آغا چه کم نه
نو هغه بخامخا چې کمندنو په ضد کې راځي نو اډو ایمان به امرا نړي وتا ایسو وته وم ستا په شان شاهزاده وته وم شیعه کافر ده کنه دا صرف اسی او شی جوړ کی چې د شیعه د کور مخه تا ولړ شه او تکا پیرو کافر کې ها مطلب دا دی چې دا سپای صحابه والا کوم خبره کوي چې کافر کافر شیعه کافر دا خندا او زما دا د غلو ډیپو چې هر وخت وای چې کافر تبا کافر نه وای نو دا د غلو ډیپو چې کوم نه نو دا سړی ډیر خسړی دی کافر و تعالی ویلی کړو نو کافر تبا کافر وای ان الذين كفروا کلا يرجي قادیانی تام کافر موای کافر د خوای و تمام نس شیخ الحدثان شیخ الحدث هغه د خلیبان دا حفوات واوره شیخ الحدث بوي يرجي کافر تبا چې کم نه نو سپک نه ګوره کوپر تبا سپک ګوره کدا کافر نه دا کوپر براغلو او دا حرامیون دا کوپر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدر کې چې تور راغسته وا ا کافرانو ته سوي چې تاسو د ډډې تکې نه زس تاسو دا کوپر نو غل د لیس بوي ا کوپر ولا مړو که کافرانه مړو ا کوپر مړو پم دک چې دای مردار پته نشتا د ځانه مپروزی دي او د ځانه خلق یو دین جوړ کړل کافر د کافر وایا او دا اوسلا شی جوړ شو خلق به تر اوسه پورې دا د مرض دا چغواله جوړ او دی جوړ باندې دومره حد پورې خبره لاله چې نن د اسرائیلو او د يهودو د جوړ خبرې شروع شو د اسرائیلو د يهودو د جوړ خبرې شروع شوې الى الله المشتكى انا لله وانا الیه راجعون کدام آل فرعون کدام آل فرعون ګورې حاصل در تماوي ان زما مساله ډیر مال او ډیر اولاد به بچنه کی ګورې پشان د فراغ نوبت تباشي پشان د فراغ نوبت تباشي نمونه د بدر وګوران څنګه می ذلیلا او رسوا کړ الله نو ګورا ډیر مال او اولاد بچ نکړو حالت د دې پشان کدا بیال فرعون ادعبهم کدا بیال فرعون حال د دې پشان د حال د فراعنو ده د فرعونانو ده او دا کافر من قبلهم چې د دې نړوان دي فراعنو وړاندې کذبوا بیااتنا نسبت د درو وکړو هغه ټولو زمن آیاتونو ته پس نیولیو الله اغلرا په سبب د ګناونو دا غي والله شدید العقاب او الله سخت عذاب والده توجه کوا الله یو توجیدا دعب چده نو دعب پمانا د کوشش دعب پمانا د کوشش د دې کافرو دعبهم کدعب آل فرعون کوشش د دې په تکذیب د محمد رسول الله کې کوشش د دې په تکذیب د محمد رسول الله کې او په تکذیب د دین د هغه کې دا سده لکه کوشش د تکذیب د فراعنو په بار د موسی او د دین دا هغه کې کوشش د دې په تکذیب د محمد رسول الله کې کرتوتنا د دې
په تکذیب د محمد رسول الله کې او د دین دعوه کې داسې ده کدا به آل فرعون لکه کوشش د فرعونیانو په بار د موسی علیہ السلام او د دین دعوه کې چای څنګه کول الله وی دا آشان لګیا دي د دای کوشش بشان د کوشش د فرعونیان دی او دا کسانو من قبل چې مخکود دینا د پخوانو کافرو بشان دي ولی اغه یې سکړو سوال راغی ما فعلوا وما فعل بهم ما فعلوا وما فعل بهم چې الله وی دا بوم کدا بیال فرعون والذین من قبلهم سوال راغی ما فعلوا وما فعل بهم اغه یې سکار کړو او هغه سره بیا څه شویو نو الله جواب وکړ کذبوا بیااتنا کذبوا بیااتنا غیدا کړو تکذیب د آیاتونو کړو زمونږه تکذیب کړو زمونږ د آیاتونو هغه یم زما اسماني آیاتونه نو منلی ک فراغنو او کدا فراغنو نړوان دي ايوم زما آیاتنا نو منلی او داغي انکار کړو دایوم دا شان دي زما آیاتنا نه منی او داغي انکار کوي نو هغه سره بیا څه چل شو فاخذهم الله پس نیولی الله تعالی او غلرا بذنوبهم په سبب د ګناونو داغي بیا یې راګیر کړه غي الله اسه راګیر کړه نو قاعده کلیه قانون کلی دا الله والله شدید العقاب او الله سخت عذاب والده الله سخت عذاب والده ستا خیال دې کې څه ته اشاره ده قانون کلی دا الله دا شو چې والله شدید العقاب نو څنګه چې په خواني را نیولیو فراغ نه غر کړو تبا کړو نو دارنګ دیم غر کول او تبا کول شي یوش دویمه توجیه کدأب آل فرعون دأب مصدر دے اضافت شعر فاعل تا او آغا مخزوب دے کدأب آل فرعون دیزائی کدا آل فرعون چھ دے نو دا سدے مفعول دے دلتا دأب مصدر مضاف تے مفعول تا او فاعل سدے خضب دے تعبیر دا سو اضافت دا مصدر شوه دے چاہتا مفعول تا او فاعل خضب تے دس تعبیر ہوتا تقدیر دا عبارت دا سدے کدأب اللہ فی آل فرعون کدأب اللہ فی آل فرعون نمانا مانا بداشی دما قبل سرو لگوخا اللہ لن تغنی عنهم هرگز دفع بنکی د دې کافرونه د دای مالونه او نه اولاد د دای توجیه تا ګوره خان د الله د عذاب نظر برس شي و اولئک او دا کسانو موقود النار دا خشاک د جهنم وي دا کسانو دا دی خشاک د جهنم کدأب اللہ فی آل فرعون پشاند اللہ حالت دا اللہ تعالی پشاند کار دا اللہ تعالی پا فرعونیانوں کے پشاند کار دا اللہ پا فرعونیانوں کے سنگے چھ فرعونیان دا غی مالونا تبا کڑا دارنگے دا دای دا مالونا با تبا کی سنگے چھ دا آغا فرعونیانو
اور ته داخل کړو خشاک د جهنم او ګرځو دارنګ بدا کافر کی شتنا سورہ شعراء کې دی ویلي دي کنه چې هغه مالونه الله دا غین واغستل او هغه چاله ورکړو اسباب نافعه هغه تزایل کړو چاله ورکړو بنی اسرائیل له ورکړو او هغه ته سوي وې دای چې کوم نه نو جهنم تداخل کړي نو هغه لال المعذب شو دا په خیال کړه نو دارنګ دا کافر لن تغنی عنهم ولا اموالهم ولا اولادهم د دای دا مالونه او اولاد بزای کی دا به خشاک د جهنم وګرځي کدا بالله فی آل فرعون لکه څنګه طریقه او کار د الله تعالی او د فرعونانو په باره کې چې هغه خشاک د جهنم کړه او اسباب نافعه منتفعه غیت لری کړه زایل دوش الله یو درېمه توجیه کوم بیا بس کوم دعب په معنا د دوام راځي نو معنا دعبهم دوامهم ولبسهم لبس ثین سره نفعه سره یا لبس دوامهم ولبسهم لبسهم فی النار کدأب آل فرعون کدوام آل فرعون فی النار خیال لري ہمیشہ پاتے کے دل ددئی ایسارے دل ددئی پہور کے دعبهم فی النار دوامهم فی النار کدعب آل فرعون ایک دوام آل فرعون ددئی ہمیشہ پاتے کے دل پہ جہنم کے دا بداسیوی لکا ہمیشہ پاتے کے دل پا جہنم کے د فرعونیانو اغیم ہمیشہ نو دا کافرم ہمیشہ کدا بیال فرعون واخر دعوانا